ناظرین څنګه چې تاسو ته موږ ویلي چې موږ خپل پړاو چې دی هغه موږ دلته اچولی د هغې نه بعد به موږ مخې ته ځو تاسو ته به مزید کوم د ګلګت بلتستان چې کوم علاقې دي هغه به تاسو ته موږ ټایم په ټایم تاسو ته موږ وایو. اوس چې موږ په کوم مقام باندې ولاړ یو دې مقام ته چیلاس دې ته چیلاس ویلی شي او چیلاس دا کوم نه دروازه چې ده مخ دا د دې نه اخوا دا به د چیلاس شعر د دې نه به سټارټېږي انشاءالله. د هغې نه وروسته چې دی نو موږ به مخې ته خپل دغه سفر جاري ساتو او د سفر نه بعد چې دی نو هغه بیا موږ تاسو ته انشاءالله مزید نور ویو به تاسو ته موږ ښیو. اوس چې موږ په کوم مقام ولاړ یو دا د چیلاس کومه دروازه چې ده مین هغې ته موږ رارسېدلي یو او زموږ کوم ملګري چې دی هغه شاته ولاړ دي ګاډۍ هغوی ته ولاړ دی دلته کې دوی لږ پړاوه چې د پړاو نه بعد به انشاءالله مزید مخې ته موږ ځو تاسو ته به وختې سره تاسو ته موږ ډېرې مناظر او چې د ګلګت بلتستان چې کومې علاقې دي هغه به موږ تاسو ته ښیو. ناظرین څنګه اوس موږ چې په کوم مقام باندې ولاړ یو دا د ګلګت چترال کومه علاقه چې ده دا یو خاص ځای دی چې کوم چیلاس ورته ویلی شي. موږ د چیلاس کم سیټي چې ده د هغې د مین دروازې سره موږ ولاړ یو او دا په ګانو کې به تاسو هم اورېدلي چې لکه وایي راځه چې دواړه د چیلاس په کنډه وځونه نو دا ډېر زیات مشهور دی. د دې په باره کې زه د شاه محمد خان نادم صاحب نه تپوس کوم چې هغوی د خپل سفر څنګه تېر کړو په لارې باندې او دوی ته په لارې کې څه مشکلات خو نه دي راغلي د هغې په باره کې به دوی خپل کم د دوی ویوز چې هغه به دوی تاسو ته وړاندې کړي. جی عبدالقیوم مننه. کله چې د بونیر نه موږ روانېدو پرون نو تقریبا 24 غنټې کې موږ چیلاس ته راورسېدو. په دې 24 غنټې کې موږ 4 غنټې سټې کړې د شپې لږ ارام مو کړی نور مسلسل زموږ راتګ و. خو افسوس خبره دا ده چې ځای په ځای روډ لږ ډېر خراب و. نور روډ خو مزیدار دی خو ځای په ځای چې کوم کار کېږي او چاینا پاکستان چې کوم مشترکه کوم کار کېږي په ډیمونو باندې به لکه باشه د امیر باشه ډیم باندې چې کوم کار جاري دی د هغې نه مخکې چې کوم ډیم شروع دی باید چې کوم کار کېږي په دې کې لږ ډېر رکاوټونه دي او نور لاره ډېره مزیداره ده. خو البته یو خبره خپل ناظرینو ته دا کول غواړو چې چیلاس ښار چې دی دا یو یخ ښار نه دی دا ډېر ګرم ښار دی. دلته به 20 درجه حرارت تقریبا 40 درجه حرارت دی نو ډېر ګرم علاقه ده. که څوک په دې دغه راځي چې یاره موږ یخ علاقې ته ځو دغه کوو دا ډېره ګرمه علاقه ده یخ نه ده. اوس مخکې چې د دې نه تقریبا 40-50 کیلومتر مخکې چې هغه بیا ګلګت راځي او د ګلګت نه مخکې بیا الله خبر دی چې اپله بسۍ خو زموږ سفر چې دی هغه روان دی. جی زموږ چې کوم آخري سفر دی هغه به موږ انشاءالله کوم د چین بارډر چې دی هغې ته چې کوم دغه ویلی شي خنجره پاس ته به انشاءالله موږ ځو. اوس موږ اخري موږ دلته دا پړاو اچولی د دې نه مخکې ته موږ خپل کوم سفر چې دی هغه به جاري ساتو.